ګرانو کتونکو دغه رور سره به د آرمي چیف برطانیې ته دوره په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دوی په دې عقله باندې څه نظر ساتي، څه به وایي دغه دورې ته په کوم نظر ګوري، بیا دغه دورې له چې دا کوم رنګ ورکړی کېږي یا په دې سوشل میډیا باندې دا کومې خبرې کېږي په دغه باندې څه نظر ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د الف خان رور او دوی سره د دې کیمرامین رور چې کوم دی د هغې شکریه ادا کوم چې په دې دومره مهمه مسله باندې دوی د سوال اوچت کړ. څو پورې چې د آرمي چیف د برطانیې د دورې خبره ده، نو په دې نازکو حالاتو کې چې د موجوده وخت کې په نړۍ کې روان دي، زما خیال دی چې یو ډېره کامیابه دوره ده. خو د بده مرغه د پاکستان آرمي چیف چې کوم دی نو هغه داسې ټریټ کېږي په دې وخت کې سپیشلی د یو خاص ګوند د اړخ نه، لکه چې هغه خدای مکه هغه د هغوی د کور غلام دی او هغه ورسره تذکره هم په دغه طریقه کوي لکه موږ چې د سوشل میډیا ګورو، موږ نور ذرایع ابلاغ ګورو او دا کم بې هنګمه قسمه پروګرام د هغې روان دی. نو زه د الف خان رور ستاسو د شیشې په وساطت سره زه دغه رونو ته دا خواست کوم چې د خپل ملک جامې مو وباسئ، ځکه چې دا د پښتو معاشره ده او د پښتو په معاشره کې او بیا د پاکستان یو اسلامي معاشره ده. په دې کې الله قرآن کې فرمایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وانك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. نو ما خیال چې د دې رونو لپاره دا یو آیت مبارک د الله تعالی اړخ نه چې کوم قرآن پاک کې را نازل شوی د هغې لپاره دا یو ټیک ټاک سبق دی. که دوی په دې وجه باندې دا احتجاجونه کوي لګیا دي، او کله په سعودي عرب کې ملنډې کوي، او کله په ګریټ برټن کې ملنډې کوي، او کله په امریکا کې ملنډې کوي، نو د دې ملنډو نه هیڅ نشته. د وطن کې یو قانون شته، یو عدالت سیستم شته او دغه عدالت او دغه قانون په لاره باندې دی خپلې ستونزې کېږدي لکه څنګه چې مخکې خلکو ایښودلي دي او په هغه حواله باندې د هغوی دغه ستونزو نتیجه هم راوتېده، ډېر حده پورې راوتېده. او چې کله کې مطلب دې وخت کې ماته زما یو ستر مشر په ذهن کې راځي چې د هغه خان عبدالولي خان بابا نوم دی، په هغې باندې څومره رنګه ظلمات به زه ووایم چې په دې خپله خاوره کې شوي دي، د هغې باوجود هغه هار نه دی منلی او د دې قوم دپاره دغه ځای کې لکه د غر ولاړ دی، د سنګین غر شانتې ولاړ دی او په دغه لیاقت باغ په هغې ګولۍ اورېدلې دي. ټیک دی چې دا پښتانه ورسره ټول په احتجاج روان دي او احتجاج یې کړی دی او دغه احتجاج په رڼا کې او د هغې په دغه کې چې کوم دی نو هغه نتیجه راوتې ده. الحمدلله شهیدانو پسې ملنډې، بیا نومایي، بیا په جیچکو ورتګ، بیا چې کوم دی نو کور کمانډر پس دغه ورتل، دا سیاست دی؟ نه جي، دا سپکاوی دی، دا سخت سپکاوی دی. لکه دا دومره سپکاوی دی چې د دې سوچ هم یو پاکستاني وګړی نشو کولی، قطعا نشي کېدی. خو ادارو له هم لکه د دې ځای کې به چونکې سوال تاسو داسې وکړو نو زه به باعث کېږم نه په دې سیز کې، زه به ډېره کلیر کټ مینډیټري خبره وکړم چې زما ادارې دې په خپل جمهوري انداز کې په خپل آئیني تقدس کې او په آئیني ډانچه کې خپل ژوند تیر کړي. زه به د دغه شي هم او دغه شان خلکو خلاف کاروي پکار ده، لازمي پکار ده چې څوک داسې قسمه غلط حرکتونه وکړي، لازما پکار ده چې هغې ته د قانون د رایج قانون مطابق هغې ته سزا میلو شي. په سیاست کې موږ دونه انتقام ته لاړو چې دا اوس موږ په شهیدانو پسې هم خبرې کوو، بیا د شهیدانو مجسمې روچتو یو غز موږ ته ولو او په هغې باندې رنګ رنګ توکې کوو که نه، نو لکه دا سیاست دی، دا سیاست کې موږ دونه بس جوړ ځو. دا ډېر سپک کار دی. ما اوس وختي مې د انډیا یو فلم کته ښه د ډېر ښه موقع باندې دا سوال وکړو، اوس یو 2 غنټې مخکې خبر ورته کوم، نو په هغې کې د پاکستان او د انډیا د فوج ترمنځ د یو جنګ حواله ورکړی کېږي. نو په هغې کې هغه انډین کم افسر چې دی د هغه خپل ملګري هم ټول هغې هم ورته شهید وي، زموږ د پاکستان هغه هم شهیدان شو. نو هغه راغی د پاکستان والا هغې ته ودرېده، وایي چې دې وخت کې زه سوچ دا کوم چې تاسو به ښخئ څوک، تاسو له به قبر څوک کنئ. نو هغه سترګو کې اوښکې راله ویې ژړل، وایي چې دا به زه کوم ځکه چې زه یو انسان یم. نو دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې د دې وطن دپاره هغوی وینې قربان کړي دي، هغوی ځانونه ورکړي دي، د هغوی کورنۍ تباه برباد شوي دي، د هغوی ماشومان نن په جړه انګوله سر دي او دا د خدای بندیان را پاسېږي او دوی مطلب د هغه مجسمو بې حرمتي کوي، نو دا خو دغه شهید بې حرمتي شو. صحیح، ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، دغه خبرې د زړه په
او د غوږونو پردې ورته کولو که وویرې مخکې شعر کې او دې نه قیاس والی سوچ اجتماعي کې کله چې زمونږ د عمل کې نو موږ به یو او چې دا پوج مضبوط وي نو دغه محافظان مضبوط وي نو موږ به په تحفظ کې کم خلکه چې خبرې اترې دغه شانته کوي دا عمل دشمن عناصر دي دا فتنه ده او دغه فتنې چې کوم دی مخه نیول پکار دي نو ډېره مننه کوم جي خوشحاله